अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर वक़ाल अहदुम मिनस सालिकीन स्ताप मिसल दिल बरचर तनिष्तनो स्ताप मिसल दिल बरचरता निष्तनो असिख कुले बशर तनो सरवरी द दिल बरानो तालखाई असिख कुले सरवर चरत निष्तनो दखूबे गुलशन के हसे सरुनाजे चिस्ता मिसल शजर चरत निष्तनो स्ताप मिन की चिखोब दमाल सर की तरहगा बेहुनर चरत निष्तनो मिन की दमालो सरदतलोना जमाजन की खतर चरत निष्तनो या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी सीरते साक़िए कौसर 63 साला जिंदगी आगे के द नबी अलैहि सलाम द सल्वेख्तु कालु नरुस्तु जिंदगी पाए की खुफिया दावत ब्याहकारा दावत बिया द कुरैशु जरगी अबू तालिब त जरगा रागले वा द अबू तालिब द जरगोनम खलक मायूस शु सख्ते शोरों के पसख्तों बांधे मुनशुआ बेनरमे शोरों की उतबा बिन रबीआ दादा कुरैश यो मशरो दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिदमत के ओले गलो नबी अलैहिस्सलाम के नोलो वतेवे आखिर तसवाल इसका मकसद से यार ता हम पोज तरावस्तु पजरगो तन कलारेगी प जबरदस्तिया तन कलारेगी प मिनतुन तन कलारेगी इसका मकसद से हुकूमत वाली नमुंगल दरकौ के चरता द हसीन जमील जिने सरा वाद कोल वाले दल इंतजाम कौ कस्ता मकसद माल दौलत जमा कौली नो दादल रा जमा कौ तब पमुंग टोलो खल्कु के मालदार तरीन इंसानी के बशरी वाली दादल दरकौ मुंग हर से तैयार यू
خدا ته زمونږ خدایانو پسې بدرد وې زمونږ مشرانو ته کم عقل وې دا خپل دعوت دې پرېږده دی لګیا دي په دولت سره پیغمبر غلې کوي په حکومت سره دی ته څه پته وه چې د آخرت دایمي زندگی راتلونکې ده او هغې کې د کامیابۍ دارومدار د دې پیغمبر په دعوت دی دی خو د دې نه نو خبر د دې عتبه یقین داو چې دې به زما دا خبرې په دې باندې پوه شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خپل مقصد بیان کړ چې د الله رسولم ز الله را لګلم قران ولا شروع کو د عتبہ ور کافر دی قران اورید چې قران اورید پای کې د توحید دعوت د نبی د تابعداري دعوت عتبہ واپس قوم تلاړو چله که دا سړی خو شاعر نه دی لکه مې خبرې اورېدې اسی مشرکانو خو یو کار پکې وو په خپل خوا ته ورتلو دینه تپوس کو چې اخر ستا مقصد څه دی مون خلکو ته خو څوک چې سوې یا په میډیا یو چیز وایرل شي بس الکه سواد کې مدرسه کې معشوم والے مدرسو ته واړه مو پرې ده یو خدای دې بیخون یاد وباسه لکه یو ځای کې یو زیاتی او ظلم وشو نو تب څه کې بس مدرسې بدنامه او علما بدنامه دا مدرسې دا علما یو سیټ تک لږ وخت د پاره ته بیا د معاشري حال ګوره دا خو اصل کې بل کی صحیح ا دې ته دا میډیا والا مراته وشي بسو دنیا کې دا خوروا اله د مدارس خلاف د مدرسو خلاف احتجاج نه پکار د قاتل خلاف په احتجاج بس کی تاسو حکومت شته کنه حکومت د قاتلونو چې موږ له جبل غوانه چتله په احتجاج بس وشي اسونه خلکو احتجاجونه کړی دي دا ټول قتل غارتونه شوی دي چې چرته یو قاتل ته سزا نه ورکړي شي دا کیسونه نه ختمي چرته چې قاتل ته سزا نه ورکړي شي زناکار ته سزا نه ورکړي شي نو یو پریشانی غن ختميږي ها دا کیسونه د دې ختمېدو د پاره قران لار خو دلیدا چې قاتل دې د قتل وکړه دې قتل کړی شي بس دغه د شریعت سزا ده دینه بغیر کته چې روغه بو کو جرګاو نه نواته او سزا نه ورکول کیږي دا سيزونه بیا نور سیوا کیږي بیا د پر شریعت لارې خود لري خپل مدارس بدنامول پروپاګاندا پسیتل دا د خلقو کا مقلتیا ده دا ایمان تبا کوي نو به هر حال دغه مشرکانو خدیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبرې ووري نو دا عتبہ راغی قوم ته وی دا سړی شاعر نه دی دلی ونی نه دی دا یو بل خبره ده دی په خپل حال پرې ده بس دی مچې راي هغه چې ول سره کار نه کیږي چې دی خپل دعوت پرې دی ګوره کده ته کامیابی ملاو شو دی په ټولو عربو کامیابی نو بزمون عرب به کامیاب شي لاخه او کنه دی کامیاب نشو نو بس اسیم بل څوک به ختم کی نو مونږ په ځان بدنامو او قریش نور تشدد شروع کا دغه خبره ټوکراو کوي استعمال تکلوي دغه خبره دی اورې نو تا ما سره واغست جوړه ښا نور تشدد شروع کا مسلمانانو سره د نبی بیا د عرب ملک چې دی دا ډېر انتهایی سخترین ملک ته ګرمي په ډېر زیات دی دلته چې زمون خلک کلا بغیخ جمی کی کمبل او بلستن او بنینونه الته ایسیګان روان نو په ګرمۍ کې وسالی ده سخت ګرمي ده بیا د ګرمۍ په وخت کې په تودو شګو باندې مسلمانان به راخل
دا کارونه بیا شروع کړه پسینو به ولا لوی کہانی کې خودم دا رنګ دا اوس په نه به ګرمي کې کنا نو پدې به د پیغمبر یاران او د پیغمبر منون کې سم لول پدې به داغونه ورکول صح نه صح چې څوک د دنو موانلی الله اکبر کبیره پوبو کې غپې ورکولې په بے دردې سره مسلمانانو وخل چې کوم ځای کې په وصبر کې د مخ ته وترات لو حضرت خباب رضی اللہ عنہ د لواره کار کو بلا خلکو ته کار کړو مشرکینو فیصله داو کا الکه چې پچې پیسې ګور روپے وته ورنکې پیسې هم دینه ونیولې دې مسلمان شوی دی او دا حضرت خباب رضی اللہ عنہ چې وو دا د ام انمار غلام دی مسلمان شو دبانه دون ظلمونه شروع شو کنه یو پیرا دی قریشو ورونه بلک انګاری پکې جوړ ک سروټ کې سکارو هغه خص گرم ک او حضرت خباب رضی اللہ عنہ هغه پای باندې بسم لولوها نو دا आवाज چې به ویلی شو کنه دې سره به اور مل شو اره صحابه کرامو زندگی ګورا د یارانی نبی زندگی ګورا نستا بلکې د پیغمبر د صحابه سره مینه پیدا کیږي ته چې د یارانی نبی تذکرہ نه ګوري او تعالی عام خلق کاری نو نه صحابه کرام عام خلق نه ښا چې په سروټ کو باندې اچي او داغي غواز غویلی کیږي اور ملکی دا خو خلق دي کنه یار دغه خلکو د دین لپاره قرباني کړي ما او تاسو کړه دین لپاره الله اکبر کبیره بلال رضی اللہ عنہ موزن رسول دا د امیہ بن خلب غلام چکلا بلال رضی اللہ عنہ ایمان راوړ کنا پدې غرمه کې با امیہ پدې تودو شګ باندې راخلو او کله به ورلا پدې سینه باندې غټ غټ کانی کې خو دو پدې شګو کې با هغه پروت په ګرمو شګو کې ښا او یقینو کې نن دور کې هم چې سړی په مکه مکرمه کې یا مدینه منوره کې د حجاز په ځمکه هغه پیزار کې نشي ګرځېدی ګوره ښا سړی ګرځېدی نشي دا چې بیا هغه وخت کې خوشګي وي په دې شګو باندې بلال سملولې دي پسینه والا دلی دي وای شابه انکار کا هغه پاغي کې وای احد 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 دینه انکار نه کوه دغه یو خوند پکې یو مزه پکې ها غیب او تویا به اسلام نه انکار کې یا په دې حال کې مړ شي نو کله به ولا په مړی کې را سیوا چې غلام الکانو ته به شابه دې راکاږي پلارو کې وسو کې به راختو الله ر دین لپاره دا کنن زمانہ کې یو دیندار ادا سره راخلی شي زمون خلک دا پکې څه چلو جوړه ښا زمون ساجيبه غون ته ذهنو نه یو سړی مصیبت کې تکلیف کې امتحان کې گیر شي مونږ وایو دا وګور دا خپل پیژنې نه دا سویل نه دی پکار عمار ابن یاسر دا د یمن اوسیدونکو چې کله دی مسلمانان شو نو قریش بدیلم ډېر تکلیفونه ورکولا ابو حذیفه محزومی داغی وین زدا داغی نوم د سمیہ هغه سره وعده کړو عمار ورته الله بچي ورکو دا سمیہ چې دا د عمار مور دا ابو جہل رو لگی دو دا سمیہ ډیر بے دردے سر شہید کہا ډیر تکلیف سرا او یاسر د دې خاون اغلم ډیر تکلیف ورسو غیم شهید کو صہیب رضی اللہ عنہ دته ویل کیږي چې دا صہیب رومی مشهور دی خدا په حقیقت کې رومی نو دا د پلار چې وو د صہیب دا د کسرا د طرف د یو علاقې حاکم
بیا د دې خاندان دا په موصل کې آبادو په عراق کې مونږ چې وایو صہیب رومي نو د پلار په حقیقت کې د کسرا طرف نه یو علاقې حکمرانو د دې خاندان په موصل کې آبادو بیا رومیانو پاغي باندې حمله وکا پای کې دا صہیب قیدی شو روم والا حمله وکا نو دا صہیب پکې گرفتار شو قید کو نور قیدیانم وسرو نو هغه روم ته راوستو په روم کې بیا د زندگی تیرې دا بیا په عربو کې چا دی اغستو یو غلام کړو تر دې پورې چې بیا عبد الله ابن جدعان د راواغستو آزاد کو دا صہیب دلم په دین اسلام کې ډېر تکلیفونه دي او رسوله بل یو زنانه د لبینا یا لبینه نومې دی دام یو وینځوا دا بدون وخله چې په وخله باور باندې غیستلی شو ها راکی خو د ور باندې زنیرا دام یو وینځوا د دون والي وا ابو جهل ډلې چې د دې نظر ختم شوی دونه والي وا او داو چې کوم ظالم دا معصوم والي دې ملک لې نظر یعنی دا مشرکان او قریش نم دا سره خطرناکو الله اکبر کبیره دارنګي دا عمر رضی الله عنه د ترزوی د سعید ابن زید چې کله مسلمان شو عمر رضی الله عنه په پړو باندې تړلې و او تکلیفونه وته رسول دا د نبی رسول الله د یارانو تذکرہ د ابتدایي دور دی او ډیر تکلیفونه برداشت کول خو د دین اسلام ندی اخواشي وی ندی بیا د نبی رسول الله والسلام بچی وفات شو ابو جهل ډیر زیات خوشاله شو چې سوارا محمد ابترا د دې پیغمبر نارینا اولاد نه پای د دې به نسلی العیاذ بالله الله سورۃ کوثر نازل کړ اے محبوب ته مخه پکېګا ان اعطیناک الکوثر تعالی می کوثر درکړې تعالی می خیر کثیر درکړې دې تعالی می ډېر لوی مقام درکړې دارنګ د پیغمبر طریقې سره څوک دشمنی کوي هغه به ذلیل ایو پدې د نبی عليه السلام نمونه بد لګیدا چې چا به محمد دی به مزمم د محمد معنی د ارض استایل شوی دین د نوم نه برداشت کېدو د نبی عليه الصلاه والسلام بیا حمزه رضی الله عنه د نبی عليه السلام تر دام په حالت د کفر کې دیم ایمان وروړي او د ایمان وروړو یو بل ناشنا واقعا ده د زندگی و ان شاء الله آینده درس کې الله دې زموږ د نبی عليه السلام سره د غي د جن سره د غي د سیرت سره مینه پیدا کی د سونه مرګري د پیغمبر د جن اوریدو ته جمع کیږي الله دې ټول جوړه د خیر ډکی کی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سيدنا وبارك وسلم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة برحمتك يا